الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث أو كما قال يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. معزز علماء کرام، د دې علاقې په دین مینو غیرتمندو مسلمانانو او پکور کې راجمشو خويندو میندو انتهایی د خوشاله خبره ده چې نن ستاسو په دې سلیم خان کلی کې د یو ګلالي بچی چې اغي سره خپل استادانو مهنت کړي دي او د الله رب العزت دا بابرکتا او دا ډیر عظمت والا او ډیر لوی شان والا کتاب د په وړکو کې سره اختتام ته رسول دي. دی بچیتم مبارکباد دارنگی د دی والدین د دی جمله خاندان او دی سره کوم استادانو خواري او مهنت کړي هغه ټولو ته ډیر ډیر مبارکباد. محترمو، دا کوم معصومان بچی چې سونه نیک اعمال کوي کنه نو که د دې له غواړي او که د دې له نه غواړي خو د دې د نیکو اعمالو ثوابونه د دې د والدینو په عمل نامه کې جمع کیږي. دا څونه لویه خبره ده. بل محترمو، دا نن چې مونږ او تاسو مشوي یو په دې خالي علاقه باندې دا دونه لویه خوشحالي د قرآن کریم د ختم دا خوشحالی دا دون زیاتی چې دا د یو خاندان او یو فیملی نه په یوازې نه برداشت کیږي. په دې خوشحالی کې د دې معصوم مور پلار عقیده غواړي چې مونږ سره زمونږ په خوشحالی کې زمونږ خاندان، زمونږ گاونډیان، زمونږ علما، زمونږ استادان، مشران دا ټول مونږ سره په دې کې شریک شي. بیانن چې دا سونه ملګری را جمع کیږي، نارینا او زنانا
نو هغه سوې چې د چا ختم ده د ماشوم ختم دی. د ماشوم تاسو نوم دی ها ایمان 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 د پلان کی زوی داغه ماشوم ختم دی او که تاسو وته وګورئ نو ډیر زیات ماشوم دی. الله دې د بد سترګو ساتي او ټول ماشاءالله ورته وایي. الله دې زمونږ استاد بچی ما هغه نیکان صالحان او قران خوانه کی. نو محترم دا سونه لوی عزت دی، دا سونه مسلمانان نارینه او زنانا چې نن دی مجلس او محفل او دی ختم تراتلو یا بیگانه پروگرامو د دې ماشوم چې د پلان کی زوی دی اغي کړه د ماشوم ختم دی مونږ به التزو. دا سونه لوی اعزاز دی، دا سونه لوی عزت دی. بیا محترمو زمونږ د علماء کرام ډېر عجیب دي. دی په کې دا اجتماع جوړه کا چې دا خوشحالي نورم سیوا شي. دی بچی ته قران کریم ختم کړي. محترمو زمونږ جولو ته خیر را واچو او بیا مونږ ته یو لوی خوشحالي راکا. د دې علماء کرامو په مونږ دون لوی احسان دی. د دې علماء کرامو محترمو مونږ او تاسو سره دونه خېګړه ده چې مونږ ور د دې علماو شکریا نشو ادا کولای. دا علما دا یاد ساته محترمو، دا علماء کرام دی ګورا ځان کړی، قربانی برداشت کړي، ګرمي برداشت کړي. دا رنګي زما استاد بچی قران خوانه جوړیا، زما استاد بچی عالمان ګرځي، زما استاد لونا عالمان ګرځیا. او کلا کلا داسې بدبختم په دنیا کې ملاويږي چې د دې علماو خپل پورته کیخه ډېر بدبخت دی. دا یاد ساته محترمو په مقدس مکا دا علماء کرام دا هو د انبیاء کرام علیهم السلام وارثان دي. العلماء ورثه الانبیاء. دا علماء دا قرآن بیانون کی، قرآن خودن کی، حق خبره صحیح عقیده بیانون کی. دا خود پیغمبرانو وارثان دي چې زمونږ استاد په ځړ کې د دې علماء کرامو قدردانیه. بعض علماء لیکلي لولا العلماء لسوار الناس كالبهائم. کدا علماء دی معاشره کې نوي دا خلق بد زناور غنتوخه. دی ته حلال حرام نو معلوم، دی له جائز ناجائز نو معلوم، دی له جنازه نو معلومه، دی له ایمانیات نو معلوم، دی تبا د قبر د حشر داغي تفصیلات نو معلومه، دی له د جنت جهنم معلومات دا نو. کدا علماء کرام نوي دا علماء کرام مونږ ته فرق خي چې ګوري یو په دنیا کې انسانان دي نو یو په دنیا کې زناور دي. د دې په جون کې فرق دی. دا فرق مونږ ته دا علماء کرام خي چې انسانان به څنګه زندگی تیریا نو زناور به څنګه زندگی تیري. دا علماء کرام صحیح. دا علماء کرام منتدا پر قیدا یاد ساته محترمو که پدی پرک مونږ چې کم خلق ندی پوي شوی حقیقت کی عقیده زناور پلار روان دي. تاسو که توجهی کنه پدی خبره به تاسو پوښه ان شاء الله. توجه مشته کنه محترمو؟ که توجه مو نشتا محترمو د زناور او د انسانانو فرق دی. پرخونه خډیر دي. علما چې مونږ ته کم بنیادی فرق راخی هغه فرق دا دی زناور په جون تیرولو کې پابند ندي او انسانان په جون تیرولو کې پابند دي. دا بنیادی فرق بزین ته ورچ وګورئ. زناور اغي پابند ندي، اغي آزاد دي. زناور سری محترمو دا نوجوانان جواب راکوي. زناور سری آزاد دي.
وردا مشرانم جواب راکوي آزاد دي مشران نه مې کشران خو څوک ځان مشر ګڼي مشران به موږ هلکان یو ښه دا یو انساني فطرت دی چې دته وایي چې باباجي یا مشر ورته وایي نو دی پې خفه کېږي حالانکې موږ ټول دا خبره چې مرګ ته ورنږدې یو او چې ورته وایي مشره دی خواشه نو هم پې خفه کېږي بیا لا زنانو کې چې چاته وایي مشرې یا ترورو یا بیبي ګلو نو بیا خو پیغام مرګ کوي ښه دغه یو سړي دوه ښځې وې که نه یوې زه به مخکې سیټ کې کېنمه بلې وې زه به مخکې سیټ کې کېنمه هغه سړي ورته وایي دا مشره پکې مخکې سیټ ته راځې نو یو ته دیکه ورکوي او بل ته دیکه ورکوي ورته وایي ته مشره هغه بله ورته وایي ته مشره ښه محترمو د انسانانو د زناورو په زندگی کی بنیادی فرق زناور پابند ندی انسان پابند دی څنګه خبره مې وکړه انسان پابند دی زناور پیژنې خر غوی میخه نور و دیگر خنزیر گیدڑان دی په زندگی تیرولو کې آزاد دی زناور سری آزاد ایت آزادی دا زناور آزادانہ زندگی تی رہی آیا تاسو چې چتا خپل کور کې خر غوی تا گیا روړلې دا او د بل پټی نمو تر وړلې دا د حرامو نمو ول وړلې دا چرتا دی غوی او دی خر دغه نه انکار کړی چې وای دا خو تا مال غلا وړلې دا خو دې ته د حرامو وړلې دا دک زناور دی ک پردی پټی ته ورغه نو دا احساس ورتشته چې دا پردی پټی دی نه محترمو خر او غوی ته دا احساس نشتا اے محترمو مسلمانانو دک خر او غوی دک زناور په اوریدو کې آزاد ک ارسنګ आवाज اوري ک کنزل اوري ک غلط خبر اوري ک پردې خبر اوري نو زناور باندې څه پابندی شتا دغه زناور چې چرته ګوري په کومه لار روان دي پابندی پښتا نشته ور باندې اے محترمو دغه زناور ک گیډه ته ارس ور اچیا پدې کېم دی آزاد او چې زمو مسلمانان راولګي او بیا خاص کر خواتین چې زمو په اسلامی ملک پاکستان کې اغي ومن ډے مناوي یوم خواتین مناوي او چې مونږ ازادي غواړو زناور والا جون شو کنه شو دا علما کنه دا خلق بزناورو نو محترم مسلمانانو نن داسې مسلمانان چې دی علما سره نه دي ناس اغي ازادي غواړي کنه دا ازادې ناره لګي کنه لګي لکه مغرب والا یورپ والا اغي ویو دا دین اسلام چې دی نو وی دی کې ظلم دی زنانو سره ظلم دی زنانو سره څنګه ظلم دی وی دین اسلام دی ته ویو چې وقرن فی بیوتکن دا زنانه په کورونو کې دنه بندیا وی دا اسلام دی سره ظلم کوي پکار دا دی چې دا زنانه هم آزادانه تور باندې زندگی تی رہیا که پاسپتال کې د چا سره نارینو سره یوځه شانه بشانه ډیوټي کوي دا رنګ عام معاشره کې دا به نارینو سره اوګه په اوګه باندې ګرځي دیتا اغي ازادي وي اے محترم مسلمانانو دا یاد اوساته په دین اسلام کې ظلم نشتا مسلمانې کې ظلم نشتا موږ مسلمانانو کې به ظلمي خو په دین اسلام کې چا سره ظلم نشتا په دین اسلام کې په یو موړ باندې زیاتی نشتا دا د زنانه سره اسلام ظلم نه دی کړی پدې چې دا پابندی لګولې دا چې وقرنا فی بیوتکن دا زنانه په کورونو کې دنیا دا د صدا پارا دا دین اسلام د دې حفاظت کړي ښا دین اسلام دا د دې زنانو دا د دې لور خور د دې سیفټی کړي دا زنانه دا چې بهر روزي بیا کولو مخروانه دا اته دا محفوظ پاتې شي محترم د دې عزت به محفوظ پاتې شي سوال نه پیدا کیږي دا چې کولو مخروانه دا چې مایلات ممیلات دا بهر روانه دا رنګي اغه نیم برهنه لباس یې چولې دي د بی حیاي لباس یې چولې دي د دې عزت به محفوظ نه یا
قرآن کریم کی چرازی دا زنانا چی دا کور بہر زی دا ضرورت تحت نو یدنین علیہن من جلابیبہن دا زان دی غٹ غٹ چیلونا دا زان دی غٹ غٹ پڑونی او برکی توکی داولی چې د دې خپل د عزت صادری چې د دې د عزت برقی خلق ته پته لګي يعرفنا فلا يؤذين دا به او پی جندلی شي چې دا ډیره عزتدار زنانه ده دا معزز ده دا شریف زنانه ده فلا يؤذين دا به تنګولی نشي خلق بور پسې आवाजونه نه کوي خلق بور پسې شپېلی نه وي خلق باور پسې لاسونه نه پړه کوي چې دا خود اعلی خاندان دا خود پردی والا دا حجاب والا دا نیک سیرت دا نیک عمل دا خدا سے زنانه را مجال شتجدی تسوک آوازو کی اچھا دا کلو مخروانه دا موبایل پلاس کی نیولی دی دیتا بسو گوریم نکنا محترم کنا گوری بوتا محترم دی خبر غلی شوی دی بس یو بلا نظرو نو لگی نو بیا به خلق د دې پلارم یا دیدار چالور دا د کم خاندان دا د کم محلې دا نو سونه نقصان بکیږي دین اسلام وای نه دې زنانه ته سیفټی پکار دا د دې حفاظت پکار دی دې ته وای ته پکور کې کینه بهر مروزخه نو اے محترم مسلمانانو لولا العلماء لصار الناس كالبهائم کدا علماء نو کدا مدارس نو کدا قاریان حافظان دا مدرسین نو اے محترم تاسو ته پته نه لګي تاسو ته بر دې خبره احساس نه کیږي د سوات د باجوړو د دیرو مونږ کلاغه علاقو ته لړ شو کنه ختمونو ته الګ دلته د مدرسه رسدا دا زمونږ دا بچیوا زمونږ خورکیوا د سلیم خان مدرسې نه فارغ شوی دا وګوره په باجوړو په سوات او په دیر کې تاسو سلیم خان یادېږي دا نه یک تاسو لړشه په بار علاقو کې وګوره د هغه ممندو پوري دارنګي کویټه بلوچستان کې چې علماء درسونه کوي الګ د کوم ځای سبقونه ویلي الګ د عالمانو په سلیم خان کې سبقونه ویلي تاسو ته الله دونه یو لوی نسبت درکړې محترمو که یو طرف تستاسو د بناتو د جنکو مدرسه پغون کې پیکې کې مشهور ده نو تاسو د سلیم خان د الکانو مدرسه اغم په محترمو پر ملک مشهور ده نو تاسو ګوري د دینه فایده والے ناقدریونه کې کدا علماء کرام نو اے دا مخ کې مولانا نعیم صاحب دلته تاسو مدرسه کې مدرس دی دا غلری زین رازی خیستا انداز کې خبرې وکي دارنګ دلته مولانا عبدالمعید صاحب مولانا مبشر صاحب داغي نور چې کوم ورک ټیم دی داغي ملګری دی د علاقہ کې مهنت کوي اے محترمو چې حوصله افزایی نشو کولی دارنګ شانه بشانه وسره ودریدي نشو د مدرسې بلا ضرورت محترمو دیکھو د بجلی بیلونه راځي مدرسه کې د اوبو تنظیم پکاري د کتابونو تنظیم پکاري د بهر نور مدرسینی باجیګانی یا داغي بعضی ضرورتونه یا اے محترمو چې پاغي کې وسره کومک او کوآپریشن دا نشو کوله نو بیا خلق الاول د علماو خلاف د مدرسو خلاف دا ګور ډېر لوی تباہی ده او دا یاد ساته محترمو د چا پړ کې چې د علماو سپکاوی راغلي دي او اعتراضونه په حق پرست علماو باندې کړی دي دا غي نسلونو کې الله عالم او عالمانه د پیدا کړي دا یاد ساته محترمو او کوم خلکو چې پړ کې د علماو سره مینا د علماو عزت د علماو پیزار سي د کوله دا د تقسمیه ویم داغي پنوسو کې په نسلونو کې په بچو کې الله عالمان حافظان قاریان عالمان پیدا کړی دا خبره ځان سره ګوري نوٹ کې محترمو نو اے محترم علماء مونږ او تاسو ته دا سبق راخی د ایمان او د دین او د قران کدا علماء نوې خلق به زناورو زګه د زناورو او د انسانانو مینس کې فرق دا علماء مونږ ته خیا دا زناور دی کدی ارس گیډی تا چیا انسان با ارس گیډی تا نه چیا
انسان با ارس گیڑی تنا چاہیا دی با پکی پرق کیا جائز کم دی ناجائز کم دی حرام کم دی حلال کم دی اے محترمو زناور کا ار طرف تگوری زناور دسترگو پا استعمال کی پابند دی کہ ارس تگوری پائی تا اجازت دی گوری باورتا خو انسان تا ارجر تکتو کی اجازت نشتا پا دے انسان باندے پابندی دا اللہ تبارک و تعالی فرمائی چھ اے محبوبہ دی ایمان والا توایا چھ یغضضن من ابصارہن چھ دیبا گوری دا خپل نظر کا تکیا کہ چرتا پردے زنانا روانی زنانا با خپل نظر حفاظت کی کیا کہ چرتا پردی ناری نرا روانی انسان پابند شا اس دا انسان رو لگی دا دیوی زخو پابندی نمانم وی مکہ و پابندی امانا کہ پابندی زندگی تیرے نو تا انسانی کہ دا پابندی زندگی نتیرے نو گوری تا انسانیت نوزی بیا او بیا کم خلق چه دا غوگونا دا سترگی دارنگ دا خپل صلاحیتونا پا پابندے کی نتی رہی ازادانے تی رہی اللہ فرمائی اولائکا کل انعام بل ہم اضواللہ اولائکا کل انعام دا پشاند دا خو اللہ وی محترمو چه دا خلق پشاند دا زناورو دے دا زناورو نم بدتر دے نو اے محترم دی علماء دی علاقہ کی مونگا و تاسو تا گورا دا خوشحالی جوڑا کا دا اجتماع رالا جوڑا کا دا پا مونگا و تاسو دا دی اولوی احسان دے بیا محترم ختم دا قرآن کریم دے نو قرآن کریم دیر عظیم کتاب دے دا قرآن کریم دی سرچ پا دنیا کے دا چامر گرتیار آگلے دا دی قرآن کریم اغلم عزت ورکڑے دے دی قرآن سرا چی دا چا پا دنیا کی مرگرتیار آگڑے دا قبر کی مولا عزت ورکڑے دے میدان محشر کی مولا عزت ورکڑے دے قرآن کریم دا سی کتاب دے نو فدی وجہ امام مسلم رحمت اللہ علیہ صحیح مسلم کی یو روایت ذکر کئی چی نبی علیہ السلام فرمائی اقرأ القرآن دا قرآن لولے قرآن لولے دا قرآن دا لستو کتاب دے دا قرآن کریم بلولے پا دی بانے بزان پوکے دا دی الفاظ بزدکے دا دی معنی بزدکے دا دی مفہوم بزدکے دا رنگے دا دی حقوق با ادا کے دا دی قرآن کریم پا مونگا گن حقو ندی یو حق را باندے دا دے دا دی کتاب نا بزیاد اہمیت بل کتاب تنور کوا حقونے خوڑیر زیاد دی محترمو خو یو حق را باندې دادی چې د دې قرآن کریم نا زیات حیثیت اهمیت ببل کتاب ته نور کو آیا محترمو دا مونږ چې ماشومان جمعات ته لیږو کنا او سکول ته لیږو نو سکول ته چې ماشومان لیږو سار وختي را پاسو بیا مور والا کمیسه چي نو پلار والا پرتوګ وروا چي نو مور والا ویخته غوړی نو پلار والا سترګي توري کی نو یو تن والا سپری ولګي نو بل تن والا ټای واچي نو بیا پلار په موټر سایکل چوک تبوزي نو بیا مونږ کړي نو بیا گاډي راځي او دلته چې جمعات ته ماشوم لیګو محترمو چتا پاکی جامع مولا ورکڑی پوزے را بئیگی اسخا جامع چولی ٹوپے نی پسر منڈ کہلا جمعات تزا قاری سے بدل سپارہ روالی خواہ دا سونا بدا خبر دا او محترمو ما تا خود یو خبر دیر زیاد افسوس راشی کلا چی پا دی سکول کے امتحانات شروع شی تاس تا پتہ ہی لیکن تاسو ټول مشران یہ او صاحب اولاد بے دا چابن وسیع نو چې په سکول کې سبق وای کنه که په پریپ کې دی او که په نرسری کې دی او که په پلی ګروپ کې دی نو الف باتا او سره استاد شروع کړي کنه د امتحان د پاره د سکول د امتحان د پاره د قران او د سپاری یو میاش چټي وترالو تاسو دا کړه څنګه دا استادانو ته پته ده الګه ماشوم نه راغلی امتحان دی ماشوم په سویم کې دی الګه د سی ایس ایس ایگزام دی د امپیل ایگزام دی سدی نغه اوس په ون کې دی او په پلی ګروپ کې دی او جی پینزل لسره دی بدی چټي کوي
نو 15 ورځې پس چې دی بیا جمعه ته را شروع شي هغه شته سبق خو تیر شوي نو بیا ورته سره شروع کی نو چې بیا هغه ځای ته ورسوي نو بیا د سیکنډ ټرم ایگزام شروع شوي نو بیا چوټیانې نو دی لوپرشا او دی دارنګ دی بې خونده بې قرآنه بې دینه لوي شي بیا ښه دا زما استاد لاسه که کله په مسجد کې پروګرام دی مسجد کې امتحان دی مدرسه کې امتحان دی د سکول چوټي ور باندې نه کوو نو هغه په ایمان نه راوړې په سکول کالج هغه مو باغی ایمان راوړلې دی خو قرآن تسبق ګورو د قرآن مدرس تسبق ګورو بیا محترمو الته وګورا په کالج او په سکول کې دا غي منتلی فیس اغي جمع کوي دارنګ اغي اډمیشن فیس جدا جمع کوي د کتابونو فیس جدا جمع کوي د دې گاډي فیس جدا د کنوینس فیس جدا جمع کوي اے محترمو او دلتا که چته متمم سے وړو ته وایو شری ول شل پیرا جمع کوي د مدرسه کې بعضی ضرورتي نو بعضی بزان ته پختا نه وایو الګه غتور ټکیم په بیا شوخه وظالمن واخوا پر سکول باندې ستاله کونه روپے لګي او الته ورته دا الف باتا نه خي الته ورته ایمانیات نه خي الته ورته جنازه نه خي الته ورته قبر حشر میدان محشر جنت جهنم د دې تذکری ورل نه خي نو الته لکونه روپے لګي دلته د قران کریم سره ستا کوم رویه ده قرآن تسون سپک گورے دا قرآن استاذ تسون سپک گورے اے محترمو دا قرآن کریم پا حکونو کے یو حق را باندے دادے دا دین ببل کتاب اے محترمو دانن سبا دا سکول کالج کتابونا دا دین پسل چند کروڑ چند باندے دا دینی کتابونا غوردی بیا دا دینی کتابونا تورات و انجیل غوردی تورات و انجیل اسمانی کتاب دے دا یاد ساتے محترمو دا مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ ملفوظات دی مولانا منظور نعمانی رحمت اللہ علیہ مرتب کری دی اگا یو ذکر دا مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ اگا ملفوظ ذکر کئیو چاگی یو پیرا او فرمائل دا حدیث ذکر کرے مشکات المصابیح کی جکم روایت دے چی یو پیرا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ دا تورات اوراق لستا تورات لستا دا تورات سپانے وسرا بل د انسان کتاب نا د سکول کالج کتاب نا انسانی کتاب نا اسمانی کتاب عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کم کتاب لستو محترمو انسان والا کتاب نا اسمانی کتاب لستو تورات اسمانی کتاب دے کہ نہ دے اغیل لستو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دارنگ رسول شوی ہوا دا عمر سے بتخیال نو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ والا توجہ راوړولا چې اے عمره ته د تورات دا اوراق لولې پیغمبر ته دینه دی کتلی څنګه چې عمر بن خطاب نبی علیہ السلام ته وکړه د پیس ریډینګ نو ورته معلومه شو چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام خفه دی عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فورن چغکا عجیب صحابه دی محسوس شوتا چې زما په دې کار پیغمبر خفه دی بس فوراً چغکا رضیتو باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول النبی بیا ورته نبی علیہ السلام وی عمر یاد ساتا لو کان موسی حیا که موسی ژوندی وی کنا هغه به هم تورات نه لستو اب زما تابعداری کولا هغه به ز پالو کولم هغه به قرآن لستو نو د قرآن ہوتے ہوئے په تورات باندې پیغمبر دونه خپه شو د غیز انسازی کولا چې ګوره قران کریم راتلو سرا تورات منسوخه انجیل منسوخه دارنګي زبور منسوخه کتب ابراهیم اسمانی کتابونه د دې کتاب راتلو نو بل انسانی کتاب دلته ګنټه نو ورکه او فزکس او کیمستري ته 2.5 غنټه او 3 غنټه د لپاره ټیوټر جدا ټیویشن جدا ټیویشن فیس جدا لګي او د دې قران کریم سره زما اوستا نندار ویرا دا یاد ساته محترمو نبی علیہ الصلوۃ والسلام او فرمایل ابو امامہ رضی اللہ عنہ ہوتا چې اقرأ القرآن دا قرآن لولے داولے ورپسې یو واجب خبره کوي توجه مشتمو محترمو که توجه نشتا د کشرانو کې څوک څوک زما आवाज اوري
یو تن لاس اوچت کو لکه ځاسې لګیا یم دا شاته سیټونو کې چې کوم دوستان نازي څوک څوک زما आवाज اوري 1 2 3 دا ژوندۍ دی او زما आवाज نه اوري یاره تاسو خیال دی ورته محترمو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل اقرأوا القرآن د صحیح مسلم روایت دی چې تاسو قرآن کریم لولې فإنه یاتی یوم القیامه دا قرآن به د قیامت پر راشي دی به شپارس کوي لصاحبه دا قرآن با شپارس کی خپل اصحاب ہوتا خپل دوستان ہوتا خپل ملګر ہوتا لفظ د صاحب پیغمبر ذکر کر لفظ د چا پیغمبر صاحب او صاحب چاته وي محترمو مونږ ټول داوا بدا کوو د قرآن مرګري زیما د قرآن سره دوستی زمارا خو قرآن کریم د صاحب ته اشاره کړی دا قرآن کریم یو مقام کې د صاحب ته اشاره کړی دا الله تبارک وتعالى فرمای اذ هما فی الغار کله چې دا دواړه په غار کیو اس قال لصاحبه لا تحزن ان الله معنا پیغمبر علیہ السلام خپل صاحب ته وې دا صاحب سره په غار کې څوک آی مسلمانانو صاحب سره په غار کې څوک سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اگر پیغمبر سو صاحبو اگر پیغمبر صاحبو نو صاحب څنګه وو کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تا په ار مکک لک اولار د شپیم وسره ملګری درزم وسره ملګری په مال لګولو کې ملګری پیغمبر ته ابوبکر ما د ارچا بدلی دنیا کې اخلاص کې خدا ستا چې ما سره سونه احسانات دي دا بدلی زنه شم خلاصول ښا دا غ صاحبو دا صاحب وسره په هجرت کې ملګری په غار کې وسره ملګری په ار قربانې کې په jihad کې وسره مرګری ک کله مشرکانو پیغمبر علیہ السلام ته سټ کې صادر ور کړي تا وایي د پیغمبر د سترګې راوتی دغه صاحب را منډه کړي دا مشرکان ټیل والیدي نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته دی خوا کړي دي بیا غ مشرکان لګیدلی ابو بکر صدیق را ټینګ کړي دا وختي دی پلاسو کیستی دی دي ته صاحب ویا اوس ماوتا د قرآن سره قرآن صاحب یو کنه یو د قرآن د پاره څه کوشش کوو کنا د قرآن د پاره خپل مال لګوو کنا د قرآن د پاره شوګیره کوو کنا دا خدا سے عظیم شان کتاب دی اے محترمو دا بد خپل صاحب شفاعت کوي پرز د قیامت باندې دنیا کې میں انسان ته عزت ور کوي ځکه نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي ان الله يرفع بهذا الكتاب اقواما الله په دې قران سره خلقو ته عزت ور کوي چې چا دې قران سره مینا ده ډېر کې ولزه ور کړي خپل کور او کلی او بیٹک کې ولزه ور کړي دنیا کې معزز اے محترمو تاسو نه یو تاسو کوما کوم کې دنیایي لیول باندې یو ډېر وی ایجوکیټډ نه ایجوکیټر انساني او د سار د جمع ټیم راغی لوی میجر دی او لوی کرنل دی د قرآن علم ورسره نشتا د قرآن سورتونه ورته نه دی یاد سمو خیال د غلوی عہدی والا و جمع ته مخکې شي مخکې کېدی شي محترمو زمونږ علاقه کې د اسپیټال یو سپرډنټ هغه به اتوار په اتوار باندې راتلو سار موز به اکثر ما پسې کو یو ساری زلیټ شوی ما د جمی موسمو هغه خسته خسته ګیره وا هغه مرګر وته وي سپرډنټ صاحب تاسو جمع ته مخ کې شي هغه رشوا او دار رشوا هغه زموږ جمعات ته بیا د ماسپیر مستم نه راغلی هغه مان په جمی کې چې کوم خلاوته وکړي ما جو خدای سبا کوم په جمی کې خلرانه او خدای ز مصلی تړوان دي شوما بزې په ان په ناکل کوثر په قل والله حد ول منذ نو کبیا محترم یو لوی دنیای او دی والا دی مصلی ته نشیړوان دي کې دي ابیا بعضی بدبخت چې دی مصلو دی مصلو ولا پس خبرې کوي تاسو ته معلوم دي کنه بعضی په کې داسې می په غون جون کې بد چته دی امام تا دی استاد تا یو جوړنی اغستی یو پیزار به ولنی اغستی 57 به وسلنی کړي او خلنه بلده هغه خبرې راوزی دې سره ګور کړه کله انسان کوپر ترسي محترمو دا یاد ساته
ډیر زیات احتیاط کوي که دی علماء چاته هزارو کو بیا به ګوره زیته نه راځي ښا د ضلع ثوابه کې یو کلی ته تلیو ما التا میو مولوی صاحب توی مې مقتدیان دي څنګه دي ما ته وی ار پرز موز پس لاسو چتم چروا د ما مقتدیان د خیر نو ساتي کورې د مشکلاتو خالی نه کی امام صاحب څنګه دعا کوله مقتدیانو ته چې زمونږ د مقتدیانو کور د تکلیف او مصیبت او د غم نه خالی نه کی او د خیر نه وساتي مې داسې کې مولوی صاحب ما ته چپشه مولوی صاحب کنه دی ما ته لشین کړي وي ښا که موز وګد وکما ګوره ګوره دا موز بسوک دونه وګد کړي تراو ختمه دي جوړ کړي کلنډ وکما نو بعضې به تراوی دي جوړی کړي نو دغه ځای کې پریشانی که کله یو منټ لیټ راشم دی به ګوره 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 الګه چې نشي کولی امامتي نو مکه وکنه خلک 15 منټه مخکې راځي غلې وو او موټر نه روان کړ ګوره ټینکې خالی ده کله به ګوره د استاد راغلی وو چې ټایار خلکو ته را بار کړي نه دي دا به اوس موږ را بار کوو او دا لاسکه چې د جمی موسم راشي نو خپل بچي لوی بازار تبوزي اغیلک 4000 بوټان والی په 5000 ولا بنین والی قیمتي جرابي وتوالی قیمتي دستانه ټوپه ولا والی او چې راشي نو مال 200 روپے جیب کې واچي چې بیا به ته په میله کې په کباړ کې خپل وړو تار سوال ښه وي زماله بوله دعا وږي دا یاد ساته محترمو د خپل علماو انتهایی قدر کوي دې ته مګوره محترمو چې دا مشر دی دا کشر دی چې عالم دی دا د نبی وارث دی دی مصلی ته محققیږي دی مصلی ته نشي محققی دی ګوره هغه یو ګيري والو کنه تاسو به دا خبر اوریدلی یا نه یو ګيري والو په اډه کې د ماخام د موس ټیم راغی نو نور خلک به د موس د جمع بسو کرا کی هغه ګيري والے محقق هغه ګيري والا قران نو ویلې غریب الحمدلله رب العالمین نشورو کا ولذ ضالین پر خوخه سبق اواروي اوس مخ کې ولا چل نه ورتلو نو یو تن پکې ولا فتح ور کوي علم ترکه پا نو هغه علم ترکه پا مخ کې چل نه ورتل به وی بیا ولا چاوی لیلا په قریش هغه وی لیلا په قریش بل وتوی ارایت الذی هغه مو ارایت الذی بل وتوی ان اتوینا او ان اتوینا سورۃ اخلاص ته ورسوخه په سورۃ الاخلاص خو یو رکعت وکړو سجده کې سړی پروت دی نور مقتدیان ورپسې سبحان ربی الاعلى وی او غکری ریبی که دویم رکعت ته پاسې دم دا به سویم شرمیلا دویم رکعت کې بسویم کری ریبی سجده ډیره وګده شو هغه مقتدیان پړل کې پکې بعضی خوشاله دي چې دونه وګده سجده خو مونږ په غونډو مر کې نه کړې او دونه وګده سجده بچاړو کړی نه یو دا غنن د زمانه لوی ولی پسې مونږه دا 10 منټه سجده وکړه هغه خوشاله دي پړل کې پدې کې دا چې وې کته نو امام تختیدل وخا نو اے محترم دا مصلا دا وړه مصلا نه دا تموجي استاد علم ترکه په وی الله اکبر دا ډیر زیات ګران کار دی دا ذمہ داری ده که د امام موزو نشو کنه د ټول قوم موزو نشو ښا الامام ضامن مستا پړ کې هغه ته دون نه پرته او دون سپک ګوري او زموږ مسلمانانو خدا رویي کنه هغه یو علاقہ کې دستور داو چې هغه امام سے بخل کو نمبر په نمبر باندې با افطاری تراوستو یو کور والو خزه خاون بچی مچی مو داغي نمبر راي هغه سړی چې د پجون کی جمعه تنور راغلی خو تا کې داغنوم مو نو محترم چې کله هغه ته رو جماعت ورک روډه موډه وخړه واپس لړو دا زنانه راغلی دا چې کتری یو دریو پای کې داغه یو 500 روپے خوي هغه نه وي اوس خزه خاون ګوره ګوره کوي چیرې دې دې کې پیسې وي نو خاون ته وي چې ته خو بچته او زم پرشته ما ازمون بچي خو غلا کوي نه عدل ته بل سو راغلی نه سیوا د چانه ها ګوره په امام صاحب غلا راوړل چې دا استاد جی راغله او دا 500 باغ چ پکړی ښا تا سره ثبوت څه دی کې دې چې تا وړو اغستی بل څوک راغلی یا خو چې وبزي کنه په کمزوري ځای ورځي ښا بس دا به امام صاحب دا سړی وته وی چې ما خو مکه چې د منځونه ورپسې نو ګوډي د جمعې دا و مې کولو دا جمعه مو ورپسې نو کوم دا خو لاګر دی د جمعې د مونږ نم سړی کټ شخا
اوس محترمو او دا خزه خاون لګیاري یو بل ته یاره امام صاحب مو دینو پرده پیچوي ښا خلک به مونږ ته تاسو خلاګر سره امام کړی دی خپل میس کې په غپ مپ لگاو شهر دا استاد ډېر خطرناک استاد دی دا خلاګر دی به نور څونه پورنه تبا کړی بل کال ته بیا نمبر راغی نسو درو جماعتي امام صاحب راغی رو جماعتي ته دا مقتدی ورته وایو چې استاد جی یو خبره کوم خپلو کیو چاته مې ګوري ویلی نه دی چې ته بل کال لاغلې وې دلته یو 500 روپے پرته وي اخو بل چانی چې پکړیوم تا چې پکړی دی ښا خو لکه ته دا کارو لیکې هغه په جړا شوی دی استاد جی دیو ته استاد جی جاړه ما چاته مې نه دي زه خبرې مو خزه مې خبر ده انو رسوک مې نه دي خبر کړي استاد جاړي 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 څه خبره او ته مولوی صاحب اس خفقان مکوا دا خبر ما سیکرټ ساتلې دا او تی په دې نه جاړم تی غونډي دنیا ته وایا فیسبوک ته ورکا شیر کا پدی جاړم چې بالکل دې 500 روپے پرته وي خدا سي زول تراوي دا 500 روپے دی زول راو غرزولې نو ما را واغستی نو دی قرآن کې مې دی خو اثر کې خو دی او دا قرآن پروت دی راویلې لګو ګوره چې قرآن را واغستو 500 روپے پکې راووتی وی لکه دی غون کال کې تاسو دا قرآن نه دی راغسته ښا دوه خبرې پکې مخې تراله محترمو یو زمون چې سې اعتراضی فورن په عالم او په مولا او په امام او دویم قرآن سره مرویه دغه د محترمو نو اے محترمو مسلمانانو قرآن کریم دو عظیم شان کتاب دے دا بخپل دوستا خپل ملګری د پاره شپارس کیا چې ما او تا د قرآن سره دوستی مضبوطه کو دا وګور د ایمان غنتا ماشومان به قرآن ختمیا خاندان کې بے عزت خوشحالی او سوکالی اے محترمو مسلمانانو دا قرآن کریم دانن چې تاسو دی کلی کې د ختم دی دا مشران را جمع شي ناریناو زنانه را جمع شوی دا قرآن دو عظیم شان کتاب دی دا زمونږ د زندگی دستور دی دا زمونږ او تاسو د زندگی د پاره نصاب دی دا یو کورس دی د دینه بغیر مونږ زندگی نشو تیرولې دا مونږ ته هدایت جاری کیا د هر د زندگی د هر موړ دا قرآن کریم مونږ ته حقوق الله راخی حقوق العباد را تراخی حقوق والدین را ته بیانای دا قرآن مونږ ته ګوري وبالوالدین احسانا مور پلار سره به احسان کوي دا قرآن مونږ ته وی وصاحبهما فی الدنیا معروفا دا مور پلار ک بی دین دی ک کافران دی ک مشرکان دی بیا به خدمت کې ګوري یاد ساته استاد مور پلار دی فلا تقل لهما اف او قدر بم وطن کې وقل لهما قولا کریما دا والدین په مخ کې په ادب سره خبره کوا دا والدین په आवाज مپورته کوا دا مونږ ته دا قرآن خیو کله مونږ ته قرآن کریم د اولاد حقونه مخیم د چا حقونه دا نوجوانان نه ډیره ګیله کوي چې تاسو ټول عمر د والدینو حقونه بیانوي د اولاد پکې نه بیانوي دا خبره د نوجوانانو صحیح ده ډیر مشران شتا په پلار کې دو خوشحاليږي چې د پلار ما او دا می زوی دی تاسو ته نو کدا اولاد حقونه کم دي پتم وته نشتا اے کاکا اے ماما اے مشرا اے د بچو پلارا پتا د بچو حقونه دي اللہ تبارک و تعالی فرمائی یہ مومنانو قو انفسکم واہلیکم نارا تنن دنیا کی بچی دا پارا کور جوڑے پائے کے سیلنگ کے پائے کے پٹنگ کے پائے کے نور انتظامات کے دا یخنے انتظامات دا گرمے انتظامات دا پکی کے مرد دنیا دا زندگی خو عارضی دا قو انفسکم واہلیکم نارا دا خپل بال بچا دا خطرناک اورنا مساتا دا دا والدین ذمہ داری دا والدین ذمہ داری دا چې بچی ته आवाज کوي کنه یا بنیا ګوره اے بچنګیا اے زوی نه وای اے بچنګیا ځان ته بچی را جوختوا بچی ته هدایت بیانوا بچی داسې کوا داسې مکوا داستا په تربیت کې دي وګوره کنه مریم د زکریا علی السلام په تربیت کې وا اغی سره سناشنا می وجات ولید ا دې تپوس کوي چې یا مریمو ان لک هاذا
مریم دا د چرته نه تا چې ته بچی ته وی چې بچی ما خو پیسې درکړي نه دي ستا ګټه وټه شته دی نه نو ستا د موبایل کې دا پیسې او دی کې دا پیکیجونه په کومې غاړې اکټیویټ کیږي ما خو پیسې نه دي درکړي ستا خپل سجاب او ملازمت نشته دی او موبایل دی هر وخت ډکی بیلنس پکې برابري او بچی دا موبایل خو ما ته نه دی اغستی دا موبایل کم زیو دا قلم کم زیو دا رومال کم زیو دا تاسو سره چې تحفه ګرځي را ګرځي دا کم زیوا نن والدین په دې غم کې نه دي ښا کزویر د 1201 بجې پورې د شپې ګرځي پروا نشته یرا لګ دینو دا موبایل کله کله چک وته ځان ته څنګه پلار وې چې ستاره دی بچی په موبایل کې سدي چتا د ایمان هلاکون کی سوزونه خو پکې نشته چې ایمان وسره هلاک شي ایمان تباہ او برباد شي اے محترمو دا دور د الہاد دور د ګوره دا یاد وساته او وړي وړي خبره پرې دوي نن ګوري مسلمانانو کې دا تحریک چلیږي چې د دې بچی مونږه مرتد کو زندګانی کو ملحدین کو چې نه الله مني نه د الله رسول مني نه دارنګي قرباني مني دا غټ غټ خبره دې پورې بیا خندنی کوي ښا کله تراو پورې خندنی کله قرباني پورې خندنی کله قرآنی احکامات پورې خندنی کله د معراج نه انکار کول دن په نوې نسل کې محترمو دا جراثیم ګور ډېر زیات را خوار شو اشرف علي تنویر رحمت الله علیه ته چا یو بچی راوست وې جی په دلک دم واچو دی مونږ او دس نه کوي تنویر سے بتوي بیٹے تم نماز کیوں نہیں پڑھتے تم منزول نه کې وته منزول حکم سره پاره حکم تنویر سے بتوي بیٹے اللہ کا حکم ہے او تو کون اللہ کا کس اللہ کا هغه ماشوم هغه نوجوان الله نه منو وې دا کوم الله عبادت دی الله سي تانوي سه هغه پلار ته غوسه شو وې ته د مزبل مازه وړي د ایمان خبر یو کا هغه په خوا کافر شوی دی نن مونږ او تاسو ډیر والدین شتا د اولاد بارکی اس قسمه سوچ فکر نه کوي ښا اے محترمو قران کریم کې د اولاد حقونه نو قران کریم کې بل یو مضمونم ذکر شوی دی چې الله اکبر کبیره چې دا بیبیانم حقونه نو د خاوندانم حقونه د چا حقونه د خاوندانو حقونم قران ذکر کوي ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف دا یو جمله را کنه ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف دی کې د خزم حقونه دی کې د خاوندانو حقونه دا دواړه پکې راجم شوي دي نن زنانه خپدي خاون می حق نه ادا کوي خاوندان غریبانان په سروستر ګجاړي خو کور نه بار دنه یریږي یره دې سب لا باندې وړي دلی بس خیر تنظیمو کې روږي دا څه کنه از سره نه کوي هو نه کوي ظالمانو تاسو نه سو خبري کې نه ریشاوه محترمو دا قران ختم تراغلیو ولهن الله وی ولهن اولد زنانو حقونه ذکر کا ولهن دې زنانو د پاره حقونه دي اے خويندو میندو یاد وساته ستاسو حقونه قران اول ذکر کخا ولهن دی زنانو د پاره حقونه دي د دې حق مہر دا په خاون لازم د دې حق د سکنا د ستوګ نه خاون بدیل ستوګ نه ور کیا نان نفقه ور کیا دارو درمل بولا کیا دارنګي داغی د ریلیف خیال بم ساتي غلامه بته نه جوړي وینځه بته نه جوړي خمور بم ته نه جوړي خانه کعبه بم ته نه جوړي څنګه وی محترمو وینځه بم ته نه جوړي نو مور بم ته نه جوړي زموږ د معاشره کې افراط تفرید دي بعضی خلک داسې شتا تاسو د علاقې کې میوزه کې د غزو حقونه بیانول یو بابا ډېر غوسه کې پاسې دو وی خیرات وګو تر اوخه جوابوي استاد بیان سره بدی نور مستی شيخه میں نه بابا دا قرآن ذکر کوي چې ولهن دې زنانو د پاره حقونه دي ګوره د نبی عليه السلام بارک راضی کنا د شپې او پیر را پاسې دو دروازه پروغون ته کولاوکا ځان پسې پروغون ته را بند کولې چې ډیسټربینګ پیدا نشي خره دی په خوب کې خلل واقع نشي
زمون نبی علیہ السلام خودونه خیال ساته. نبی علیہ السلام یو پیرا عائشی بی بی سره ناس دی، عائشی وبس کله وته وی عائشی ما ته پکې پریدا چې زستا جوټا اوس کما او دا تا چې پکم زې خلې خېده په لوخي کې کنا چې زه په دغه زې خلې کېدم ادا وبوس کما. موږ پیغمبر اسلام امتیانو کنه یو نن د بعض ناری نو د خزونه یو لوی نفرت دی پړه کې ګوري هغه سړی او کنه خزبانه سه چلو شو خلق وی کدا مړه دا نو جنازه راواغستا جنازګه تتلو چتاغه کسانو ناغه کټ ستنی سره لګیدلو هغه زنانه په کټ کې نه غکی ناستا هغه ژوندې وا بیا واپس راغلی یو میاش دو پس هغه صحیح مانو کې مړه شوی وا. نو چې بیا کله جنازه لاره خاون ته مخ کې مخکتلوي خیال کوي ستن سره بیاونه جنگوي ګوري چې ته بیا روي خن شيخه. نو دانم د ډیرو خلکو د بیبيانو نه نفرت پړه کی نه زمون یو پیره تاسو شو اسی وختي می د قران عظمت بیانو نو ویخ نه ویناس او د خزې دی خبر د څنګه نه کې ناسته ښا ای لالیانو وختي می د قران شان بیانو کا داسې غونډه ناسه او داسې ناسه. د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه تاسو شو اے د الله رسولا تاسو پړل کی زیات مینا چا سره ده. د نبی علیہ السلام نه څنګه تاسو شو اے نوجوانانو اے مشرانو تاسو زیات مینا چا سره ده. نبی علیہ السلام شي سره سی وته وی ازه که ماوتا نه سوک تاسو کی امیرانو مولیاو نه سوک تاسو کی چې ستا مینا د چا سره ده. د دې په خلنه نه زمګم د بیبي سره مینا ده کنه لکه داولی ګناه رس بیبي سره مینا بیبي سره مینا محبت عبادت ده. اے محترمو نبی علیہ السلام وی زمان مینا عائشہ سره د پټولو کې سیوا انن کې یو مولوی صاحب داسي وی یو امیر صاحب داسي وی وی خالک تم پکې نبی علیہ السلام تو نو بیا د دین رستو مینا چا سره دا. نبی علیہ السلام تو زما اسخر کاکا ابو بکر سره د اسخر سره مینا دا. نو بیا د وسره مینا د دینا پس د چا سره مینا دا وی بیا می دی بل اسخر عمر بن خطاب سره مینا دا. دا د نبی علیہ السلام زندگی وا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ګوره د بیبي سره یو ځای منډه مواله دا موږ نو زه پښتوني مکانه چې کوم ځای کې پښتو د شریعت خلاف یا پښتو نه ده ا جاهلیت کې دا یاد وساته هم محترم ډېرې خبرې به موږ پښتو کې وردن نه کړی یو موږ خپل کلچر او ثقافت ګرځولی یو خدای او پښتو نه محترمو زموږ د پښتنو کلچر او ثقافت هغه سری اجره ده جمعات دی پټکی دی جرګه ده دغه څیزونه دي. او بعض خلک د خپل کلچر نه خبر نه یو نو غیر شیزونه مونږ کې زمونږ پښتنو ته هغه شوکۍ چې دا کلچر دی. اے محترم مسلمانانو نبی علیہ الصلوۃ والسلام د خپل بیبي سره منډم والے وا سی کړیو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام عائشہ بیبي ته مخ کې شو پیغمبر دې څنګه مقابله مې نه وګټل او کنه داسې مینا محبت ښا دا په دین اسلام کې من نه دي. نوجوانانو خو مور پلار بوته نه پری دی ګوري بعضی وسره ډیره مینا کوي خو مور پلار ته راشه نه وي داسې پکې مشته کنه وی خانه کعبه کور ته راغلی ده الله اکبر کبیره مور پلار بیا پسرو سترګو باندې جاړي. اے محترمو سموده بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره بیا منډوي نبی علیہ السلام ته مقابله کې مخکشه پیغمبر دی تلک بتلکا دا میدان بدلو غستا مخکتا میدان غټلو زنه میدانو غټلو ښا دون مینا محبت دا ګڼ واقعات دی محترمو. نو ولهن الله وی دی زنانو د پاره حقونه دی پناری نو د دی حقونه دی دی لبا آرام ور کوي لګ دی نه به وینځ نه جوړي دی نه به نفرت نه کوي په مخ به نه وي په چته د ډب ضرورت رالو کنه ډب چلی په مخ نه ګوري ښا نو بازی بیخی سم وخیو سم پلرګوي وای مخ مخ نه ګوري وای په دې مخ چې یو سو تو کوم سود میوشي دا دی ګناو کا دا بیبي چې دا ګورستا په کور کې دا نو دا تا ته سالن تیاری دا رنګ ستا جامی وینځي ستا د بچو تربیت کوي ستا د کور څوکیداری کوي که ستا په کور کې ساروي دي داغي خدمت کوي ستا د ملمنو خدمت کوي نو تو ته سله کې دا ورکه تو ورته سله کې ظلم ور باندې کې نو کنزله ورته کې نو پوچا خلخ وځي
دا سے مکہ وخا اللہ رب العزت بدن تپوس کئی او دا سکے چستا دی بی بی سر کم جائز محبت دے کم ٹیم ورکول کمی گپ شپی کمی خندنے مزا خندا کدا دی غیر محرم سر شورو کا دا بی بی حق دے بلزے کے ورکا دا قیامت پر ازبا ستا دا بی بی لاس او ستا گریوانی خواہ یادو ساتے محترمو ولہن زنانو دا پارا حقون دی سنگا حقون دی سنگ چی پا دی زنانو حقون دی نو پا زنانو باندیم حقون دی وللرجال علیہن درجہ الرجال قوامون علی النساء دا زنانا پا دیم حق دی دخپلو خاوندانو دا با دا خاوند اجازت نا بغیر دا کور بحر کم زنانا دا خاوند اجازت نا بغیر دا کور اوتلا واپسے پوری پلانت را وریگی دا زنانا اے محترم دا با دا خاون تابداری کئی که خاون و توی دل تراشا دا با ار یو کار پریدی دا خاون خواتا برازی که خاون توی چه رکشا منگا کوری تماتا وی چراشا دا سی زنانم ملوی خاون دا خاوندانو دیر غٹ بیدبی کئی دا گوری یادو ساتے دا گناہ کبیرہ دا لوی گناہ دا چه دا بی بی دا خاون بدتمیزی کئی دا رنگ دا غ بیدبی کئی دا غ خبر پوری خندنی کئی شپا ورد اغتوی دا خاون بستاغن تی دا خاون بستاغن تی دا سمکو دا ستا خاون دی دا سرستا تعلق ازدواج دا رنگ دا سرستا غنیکا تاسو یو مضبوط رشتہ دا تاسو یو مضبوط تعلق دی نو دا بی بی چی دا با دا خاون تابداری دا با دا خاون ار جائز خبر منی کہ چرتا دا بی بی دا خاون پا مخی زیب و زینتا میک اپ نکی خاون تا پا دیم دوالو اجازت دکھا و زمون پا پختنو معاشرہ کی زنانا چی پردے غم خادے تزینو بناو سنگار کئی کنا اچھی پکور کی دا اکثر کور کے پاکی جامع نہ چاہیے دا پکور کے خوشبو نہیں استعمال ہے پکور کے دے خپل خاوند پارا خوشبو استعمال ہوا خدا کور چی بہر زی کنا خوشبو بنے استعمال ہے خوشبو بنے استعمال ہے ولی نبی علیہ السلام فرمائی کم زنانا چی دا کور بہر اوتلا او دے خوشبو پورے کڑے وا نو فہیہ کذا و کذا دا پلان کے دا زناکارہ خزا دخا اے محترم مسلمانانو قرآن کریم عجیب کتاب دے نو دا ننے چی ختم دے دا خاون حقونا دا بی بی حقونا دا اولاد حقونا دا والدینو حقونا دا گاونڈیانو حقونا بلی او حکم پکشتا دا خپلوانو رشتہ دارانو حقونا دا چا حقونا دا القربا ذویل قربا دا پاکی بیا ذکر شوے دا رشتہ دارانو حقونا دا رشتہ دارانو حقونا دا رشتہ دارانو خیالو ساتے خو مونگا پختانا رشتہ داری نا پالو گورے خواہ رشتہ داری پالل دا دیر گران کار دے دا مونگ چی سپالو دیتا ٹیٹ پار ٹیٹم ہوئی او دیتا دا عدل بدل غم خادے ہوئی دیتا مکافات ہوئی زما بچی نا جوڑ شو زما رورو زما د بچی خبر تراغی نو سبا داغ لورو یا زوی نا جوڑ شو زی تا پوست زم که زما بچی نا جوڑ شو او زما رور د خبر ترا نغی او سبا زما روار نا جوڑ شو زی تا پوست زم ایمانی وائی منگوائی ز پختونی ما نا جینا دیزے کی تدیشی تا پختو وے دا پختو دا دین اسلام خلاف تا اے محترم اصل رشتہ داری پالل دادی زمارور زما د بچی تا پوستا رانغی سبا زمار وارنا جوڑ شو او زی تا پوستا لڑم دا خپل ولی پالل لخوا خبر مخیال ترالا محترم کنا زمون مسلمانان خپل ولی نپالی او اے محترم دیر مسلمانان ناری نشتا چی اغی مسئلہ ووری اغی وی نزبا دیتا نگورم کز ما کرم رو راضی ہو کنا کما کرم خور راضی ہو کنا خو زبا ورکر زما نو دی مسئلہ ووری عمل پی کئی نو علتا خزوتوی خاتل ازان تا پختونوے پرون ستا خزا نا جوڑا وا ستا لور نا جوڑا وا تا کر راغلیو دیو دی یخزی
ډیره مننه ډیره مهرباني د ما خو ير شوی وو دا سي بيبي خدای را کړې ګوره بر وخت راته تنبيه را کړله نو د خپل زنانو د لاسا د قران هغه حکم هغه په مال شي دا دون زبردست کتاب دی محترمو دی کې د زندگی هر موړ هغه بیان شوی دی نو اے محترم مسلمانانو دنیا کې عزت پدی کتاب سره او په قبر کې عزت پدی کتاب سره آخرت کې عزت پدی کتاب سره هغه چې د دنیا نور عزتونه بیانې په قبر کې ردی د وجنه کم مقام تا ته ملاويږي او په آخرت کې کم مقام ملاويږي هغه ځان ته یو جدا عنوان دی که زندگی وا هغه په بل مقا اے محترمو یو تاسو نه مطالبه دا داسې عظیم الشان کتاب دی د دې عرب او عجم او انسانانو پیریانو چا مقابله نه کړي محترمو دا داسې عظیم الشان کتاب دی نو یو به تمام مسلمانان دی علاقه کې تاسو سره ډیر زیات علماء کرام دي نو چې چا په ناظره قران نی ویلی کنه نو په ناظره به قران شروع کې چا په ناظری سره ویلی نو په مانو به قران شروع کې خو هم د کړه ان شاء الله د چا دویمه مطالبه دا محترمو تاسو دا نوجوانان دا لسم والا میټریکولیټر لکان چا اف ای پی سی کړه دا چا اوس اتم کی دي دا یاد ساته محترم جرګه د تکوما مینت د تکوما پدې بچو کې یو بچي د مبشر سے بیتا عبدالمعیز سے بیتا حواله کې چې زماده د بچینه عالم او قاری جوړ ک بس دغه سکول ولا ډیر دی اتم او لسم دا نور بچی د انجینران او ډاکټران شي دا یو بچي به زماره دنیا او د آخرت د عزتونو د پاره شي نو څنګه خو خره دا یو تقاضا ده یو بچي به علم توقف کو چا خو خره یو بچي خو محترم او قابل ترین بچي ګوره ښا کله کله موږ مدرسو ته خلک واړه راولي یا معذور یو ایا پاتم کې ته پیری پیل شي یو بیا را باندې خلک دا یورپ والے اعتراض کوي الګا دا څنګه دی کې خو غزالیو راضی پیدا نشو نو تا ما ته نالایق ترین بچي راوستو کنه چې هغه ته سورته فاتحه نو ورتله د اخرت مسلمانی خو ځکه کنه مدرسو کې چې بیکاره خلک راشي دام قیمتي کیږي او محترم نو خپل بهترین او قابل ترین بچي مدرسې ته وقف کول خو هم ان شاء الله بل تاسو سره دلته د بناتو د مدرسه د محترمو چې د دې نه د سوات او د باجوړ او د دیر جنکه علم حاصلې او دې کې زمونږ په دې چم گاون کې جنکه لسمه موکو دولسمه موکو سوار لسمه موکو ام پی موکو او ته بچي ایمان راته وای ایمان څه ته وای دا پته وته نه نو اے محترم مسلمانانو تاسو نه دویمه مطالبه ده چې یو قابل ترین بچي تاسو پښپګم اتمه پوری سبق ویلې دا ولا سرخ پوته ډیر شي دی بې دا بچي بس تا پښپګ کاله کې بهترین عالم شي د قران درس بکی دعوت بچلی دا بس تا د پاره سرمایي دا به کم مسلمانان یو بچي یو الګ یو لور جزاک الله خیره بچی دا تاسو بچی عالمان بشي لونه مو عالمان شي مونږ تاسو بس کو اے محترمو مولانا الیاس رحمت الله علیه په قبر دی الله کروڑها رحمتونه ولګي کنه دا یو مدرسې چالو کړي وا چلتا پھرتا مدرسه هغه مدرسه ته معلومه ده پای کې د هر عمر والا کسان ګوره چلیږي یاره مشران سپینګری چاړاګان او نابیناګان او ارزوک پکې چلیږي شغره تبلیغ مدرسه ده نو محترم چا چې سلور میاشتې نه لګولي اگر سلور میاشتو کله اراده وکي د چلو اراده وکي او د اختر په دي چټیانو کې خو نقد سی روزو لګوي خو هم ان شاء الله د چا چې سلور میاشتو اراده ده جزاكم الله خيرا كثيرا مانا که په خبرو کې کمی بیشي شوی زما زیارت کوما واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين